د ټولو ناول خو زه د درون شمولیتي پروګرام باندې زه خپلو ملګرو ته او دغه ته خلکو ته ټولو ته مبارکباد پیش کوم چې هغوی موږ سره نن په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو. نو انشاءالله دا مې د الله تعالی نه امید دی او دا ویم چې انشاءالله تاسو به چرم په دې فیصله باندې ستومانه نه وئ او انشاءالله تاسو چې موږ له کوم لاس درولې راکړو نو دا لاسونه به پرې کړی شي خو انشاءالله تاسو به موږ یوازې پرېږدو. زما وروڼو زمونږ مشر به خبرې نورې کوي خو زه یوه خبره واضحه کړم چې کله دلته ډېر خلک چې چا سیاست کو او دا سیاست که به دوی په اقتدار کې هم به دوی کار کو او که دوی به په اقتدار کې نو هم به دوی کار کو. دا 4-5 کاله یا 3-4 کاله وشو چې کوم خلک موږ نه تللي دي نو دوی دې دا تاسو د حجیاباد پښتانه په سټېج باندې ناست مشران دا دې ووایي چې یاره دوی سره اوس د مچۍ دم شته که نه نشته ورسره. زما وروڼو دا چې د دوی کم طاقت و کم قوت و نو لومړی ستاسو قوت و او بیا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا قوت و او د جناب سکندر حیات خان شیرپا همت و چې دوی به کارونه هم کول او دوی به خلکو ته اسانتیا پیدا کوله. د هغې نه بس دوی وویل چې دوی چا له څه په خلکو ته امتیازې کړي دي که نه دي کړی. زه زما دا سټیج سیکرټري ورور دا زما د سبق ملګری هم دی او د خدای په فضل زما نوم هم تېر شو. یوه خبره بله تاسو ته کوم چې نن پرون بله ورځ پورې په زیم شیرپو تنګي علاقو باندې کوم د لوډ شیډینګ 14 ګنټې لوډ شیډینګ به شروع زما صوبایي مشر ته چې کله دا خلک راووتل او دوی ورته وویل نو په 24 ګنټې کې د خدای په فضل سره هغه لوډ شیډینګ 12 ګنټو ته راغی نه ټرافیک کېږي نه بجلي بېرته مځي او نه بل څه داسې دغه کېږي. یوه خوشخبري بله زه د 400 د پښتنو ته تاسو ته اورم چې زمونږ صوبایي مشر ته په نوټس کې مونږ ټولو دا خبره راوسته چې بهی خانه ته 400 د سویګیس د لاسه ډېره تباه برباد ده. د سویګیس لوډ شیډینګ دی او لګیا دي مونږ ته کورونو کې دغه سویګیس د سره راځي نه مشر هم پاسېده او 24 ګنټې کې دننه انشاءالله سبا بله ورځ به تاسو دا خوشخبري واورئ چې انشاءالله تاسو ته به ښه په پوره پریشر کې ګیس راځي. بل دا انتخابي جلسه نه ده دا بل دغه نه وي دا ستاسو د وروڼو ستاسو د کشرانو مشرانو تاسو د غریبو خلکو په مشرانو باندې په جناب آفتاب احمد خان شیرپو او په جناب سکندر حیات خان شیرپو د اعتماد اظهار دی چې تاسو نن راغلي یې او دونه په ګڼ شمېر کې دونه په ګرمۍ کې موږ سره دلته ناست یې او زموږ استقبال هم وکړه او موږ سره دا دونه شملور مشران په دې پارټۍ کې شامل شو. په هغې موږ تاسو ته خراج تحسین پیش کوو. زما وروڼو مشر ټایم هم لږ دی مشر به خبرې کوي خو یوه خبره وضاحت وکړم چې تاسو به هغه چا له ووټ ورکوئ چې د چا ډیوه نښه وي چې چا لا د ټکټونو فیصله نه ده شوې امیدوارانو فیصله نه ده شوې نو موږ دلته دا وایو چې امیدوار کم یو وي چې د هغه ډیوه نښئ انشاءالله د هغه بکسې به فل کوئ د هغه بکسې به ډکوئ او انشاءالله په ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو باندې اعتماد اظهار کوئ. ستاسو کم حل دی ایم پی ایګان شته ایم ایل ایګان شته خو د تپوس څوک نشته د تپوس یو سړی دی ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو به تاسو تپوس کوي جناب سکندر حیات خان شیرپو به تاسو تپوس کوي. زه ډېرې خبرې نه کوم مشر به تقریر کوي تاسو ته یو ځل بیا مبارکي وایم چې تاسو دا کوم
پروګرام کو د دې پروګرام منتظمینو ته دیتا په دې کامیاب پروګرام باندې مبارکي ویم او ان شاء الله اگر ورځ لري نه ده چې ستاسو دور وي د جناب افغان احمد خان شیرپور دور وي جناب سکندر حیات خان شیرپور دور وي ډېره مهرباني ښه ده وباد اوسئ